نو درخواست کوم رونو د مرګ ژوند هیڅ پته نه لګي یا ژوندي یا مړه 15 منټه بعد څه کېدو والا دي سبا څه کېدو والا دي هیڅ پته نه لګي نو درخواست کوم چې خپل بچي حافظان جوړ کړي عالمان جوړ کړي دا دین په زده کوي ان شاء الله نه ختمېدونکې زندگی د آخرت هم په سر روانه ده ان شاء الله وی حافظ قرآن به لس کسان جنت ته بوځي په ماشومتوب کې وفات شوی د دې ماشوم په جنازه کې چې څومره خلکو شرکت کړي الله د ټولو مغفرت او بخښنه کوي ناظر اخوان دا چې کله وفات شي د دې د قبر نه غیر شاپیرا ومري د دې ناظر اخوان په سفارش باندې الله وبخي حاجی صاحب د الله د رضا لپاره حج کړی وي الله پولیس کې حاجی اولی کلی شم د الله پولیس کې عالم اولی کلی شم د الله پولیس کې مجاهد اولی کلی شم د الله پولیس کې خسره اولی کلی شم ما ته د سره سو خسره اونوي چې ما ته سو خسره وای سو خسره وای سو عالم وای سو حاجی وای وی دی حاجی چې د الله د رضا لپاره حج وکړو وی دا حاجی به د قیامت په ورځ څلور سوه خاندانه د جهنم نه اوباسي او جنت ته به بوځي سبحان الله بیا شهید د پاره زما محترم او یا کسان دي عالم به الله را وغواړي عالم ته به وایا کنه عالم به ورته وایي یا الله د ماشوم د پاره تعداد خودلې شوی د حاجی د پاره تعداد خودلې شوی مجاهد د پاره تعداد خودلې شوی حافظ قرآن د پاره تعداد خودلې شوی اے الله زما شاګردان زما محبوبین زما خادمین زما مقتدیان زما مریدان یا الله خو ډیر زیاتی دا بس کی الله وتوي مخفه کېږه مغمجن کېږه ستا مریدان ستا شاګردان ستا خادمین ستا محبوبین که د اسمان د ستورو برابر شي نن سفارش کوو ځان سره جنت ته بوځه نو علماء سره به مینه کوو که نفرت به کوو ستا په نفرت او په رکاوټونو په اختلاف باندې والله العظیم که زه دا خپله لار پرېږدم په دې جازونو کې خلک کرش کېږي که نه کرش کېږي دا جازونه په هوا کې کرش کېږي بیا هم پکې خلک سفر کوي ګاډي اسکیډنټ کوي که نه کوي کوي که نه کوي بیا هم پکې سفر کوي انشاءالله العزیز زه دا سعادت ګڼم چې زما د بدن وینه د الله په دین باندې قربان شي انشاءالله تاسو به دې قربانۍ ته تیارېږئ انشاءالله تیارېږئ به انشاءالله زما محترمو د الله په دین خلکو ننګونه کړي غیرتونه کړي نو ما تاسو ویل چې عزت د چا په لاس کې دی او ذلت د چا په لاس کې آبادول څوک کوي بربادول څوک کوي شپه څوک راولي ورځ څوک راولي بیماري څوک راولي صحت څوک ورکوي ځمکې چا پیدا کړي اسمانونه چا پیدا کړي چاته وغواړي زما محترمو نارینه اولاد ورکي چاته وغواړي زنانه اولاد ورکي چاته وغواړي دواړه ورکي چاته وغواړي یوم ورنکي قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء هغه الله طرف ته راځو ان شاء الله په هغه الله به مینیږو ان شاء الله د دې علماو په ذریعه سره موږ الله وپېژندو جومات او د مدرسې لار هم وپېژنده ان شاء الله د دې علماو سره به شا په شا ودرېږو انشاءالله هرې قربانۍ ته به ورسره تیارېږو دې ګاډي کې غټه کارګردګي انجن وایي زما ده غټه کارګردګي انجن وایي زما ده ټیرونه ورته وایي ما ترې نه لرې کا بیا دې ته روان شي که نه بیا دې ته روان شي ما ترې نه لرې کا سټیرینګ ورته وایي زما پکې هم کارګردګي ده او هغه هغې ته څه وایي ولولي خان دی که څه شی دی ګیر ورته وایي زما هم پکې کارګردګي ده بریک ورته وایي زما هم پکې کارګردګي ده چې دا ټول رايوځي شي ګاډي روان کړي که نه روان کړی جومات ته دې صرف مولانا صاحب پرېښې مدرسې ته دې صرف مولانا صاحب یوازې پرېښې د قرآن خدمت کوه زما بچي ته دین ښایه خو زه به در سره مالي تعاون هم نه کوم زه در سره چې کوم دی هېڅ قسمه خدمت ته نه ودرېږم دا غټه بې وفایي ده که نه ده ده که نه ده انشاءالله جنت ته به یو ځای ځو که نه انشاءالله زو به که نه انشاءالله وی قیامت په ورځ چې علما جنت ته ځي الله ورته فرمایي چې څنګه چل دی تاسو څنګه جنت ته ځئ تاسو له چې چا جوماتونه جوړ کړي وو چا درله مدرسې جوړې کړې وي چا در سره مالي جاني تعاون کړی وو هغه خلک لا جنت ته نه دي تللي تاسو څنګه ځئ سبحان الله موږ د جنت ټیکهداران نه یو انشاءالله العزیز چې تاسو جنت ته ځئ موږ به بوځئ که نه به بوځئ عوامو ته بوځئ به که نه به بوځئ بعضې پکې وایي چې یاره مشکله ده موږ به ځان سره بوځئ که نه او که موږ جنت ته تلو نو تاسو تاسو موږ نه تپوس کوئ
نو موږ تاسو نه دلته تنګ یو وشي اسی د نوم د پاره دي ساتري د نوم د پاره کوم وخت نه ولا قاری سے په دې مدرسې کې پاتې کیږي مسجد امام تمام محترم په ایمان وي چې په حلوا په خکړې ولا وړې ده چته یو پیلې چې ولا مخې تراوړې ده رونه درخواست کوم ان شاء الله د دې خلکو خیر خبر واخلو اخلو ان شاء الله